مسلمانان الته شهیدان شو مونږ وای په پلان کې ورځ پروځو په پلان کې ورځ پروځو خټه ډډه وخه خو یو خبره راته کوم څنګه چې کشمیر حل دی څنګه چې فلسطین حل دی یاد ساته کو 15 کاله پسې او 10 کاله پسې ستاسو پاکستان دا حل را روان دي او خیم دې درته چې اوس وګوره دې ظالمانو ته نمبر په نمبر هم ګوري چې مسلمان کې څه جذبه ده موږ کې سره جذبه نشته موږ زدي میډیا ولا تم سوچ کې لاړ شم چې دی اکثر په میډیا باندې خی دونه شهیدان شو دونه تا بمباري شو تا بمباري شو د څه دپاره خی د دې دپاره ته خی چې مسلمان جذبه نشته هغه خلک هم ګوري چې دوی صرف کتو واله دي دوی منډې واله نه دي زما په بچي چې تکلیف یې په هسپتال کې یو حل راغلم زما په محله کې ما یو حل راغستی په هغه بچو تکلیف دی یو مسلمان یې نشته ولې دا جذبه موږ کې څنګه راځي مسلمانانو ټارګېټ کړی ہے شپار په شپار به م وایي په خدای مې قسم چې تاسو ته یې جوړه کړې ده او دا به درته پته لګي روزه غونډ پاکستان روزه د الله د رضا دپاره روزه یاره مخکې خو چې په امریکا کې ظلم وشو مسلمان سره نو دلته به یو مخلوق راوتېدو جذبه وه محبت و د مسلمان قدر و عزت و ولې داسې شوې دا بار بار موږ سره کېږي ولې کېږي زه وایم مشره یو تاسې پیغام وکړه دې ملګرو ته زه خو کمزور یم زموږ خو څوک به نیم نه خو د الله د رضا دپاره دې غونډ مردان ته ووایه دې غونډې پښتونخوا ته ووایه که پنجاب نه روزې وې روزې فلسطین دپاره یو ورځ روزې دې روجه کې روزې چې دغې بېغیرتو یهودیانو ته پته ولګي دغې اسرائیل ته پته ولګي چې مسلمانان شته کمزوري دي خو شته دې مسلمانانو سره به ودرېږو د هغې درد وګوره د هغې تکلیف وګوره او موږ څه کوو موږ صرف خبرې کوو موضوع دا د بېغیرته بچي چې دغه ځای کې کیپسي جوړه کړې ده دې مسلمانانو ته دا خلک ستړي شو دا ملګري ورکوي په فیسبوک باندې په وټساپ باندې چې دا مه وړئ دا مه وړئ ای د مردان پښتنو تاسو ته وایم نن دا څیزونه مه وړئ د الله د رضا لپاره موږ مه مجبوره کوئ چې موږ درشو دغلته ول ټکولو شي او کوو به د الله د رضا لپاره مال او جان مې پې قربان ځان مې پې قربان بچی مې پې قربان په نبي علیه السلام مبارک باندې د هغه په مسلمانانو چې کوم ظلمونه کېږي په هغې باندې زه چې کله دوکاندار له لاړ شم کمزوری یم په خدای مې د قسم چې دوکاندار له لاړ شم ویم هغه څیز را چې د اسرائیل نه وي چې د یهودیانو نه وي زه خو نه پوهېږم دوکاندار خو ما دوکاندار ورته ته خو پوهېږې ته پیپسي خرڅې ډیو خرڅې داسې څه نور څیزونه دي خرڅې ولې خرڅې هغه ماشومانو سره ولې ظلم کې ته پکې شامل یې زه در سره شامل یم خو زه درته یو درخواست کوم چې د ختم نبوت پتنګان یې د ختم نبوت کارکنان یې د الله د رضا دپاره اوسئ دې دوکاندارانو ته سوال مینت وکړئ چې یار وروره مه خرڅوه بس که بس که زما بچي دې تباه کړه دا خپل بچي وګڼئ دا خپلې خویندې میندې وګڼئ دا خپل وروڼه وګڼئ او د الله د رضا دپاره هغې دعا کې هم یاد ساتئ زه چې کله هم دعا کوم بس ځان له کوم نن چې روژه ماتې کوئ د فلسطین د بچو دپاره سپیشل دعا وکړئ چې الله د دغې ظالمانو نه اخلاص کړي الله دغه یهودیان تباه و برباد کړي الله هغې سره چې څونه مسلمانان د نورو ملکونه یا د نورو ملکونه فلسطین سره امداد کوي الله ته له ډېره تیره ورکړي او که د یهودیانو څوک حمایت کوي او ملګرتیا کوي او هغه په هر مذهب کې دي او په هر جامه کې دي نو الله تباه و برباد کړي او الله په دې روژه کې موږ ته وښیي چې د فلسطین د مظلومانو داسې امداد وکړي الله یهودیان داسې تباه و برباد کړي په خپل ځان یې اخته کړي په خپلو بچو یې اخته کړي په خپلو ځانونو یې نښلي او الله زما مسلمان ورور ته بچ کړي زما مسلمان ورور ډېر تکلیف کې دی نن ډېره دعاګانې وغواړئ د الله د رضا دپاره الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي کیدای شي زه د دې کاوي دپاره وایم خو لا اله الا الله محمد رسول الله الله ځان مې پرې قربان شه په دغه مسلمانانو داسې مسلمانان دې الله پیدا کړي چې وایي راځئ د الله د رضا دپاره لار نه ده معلومه د خدای په ذات مې دې قسم وي چې له دې ځای نه به ورسره ځم ځان خو به یو ګولۍ ته راولم یو ماشومه خو به بچ کړم خبرې ډېرې دي وروڼو خو زه یو خبره کوم فلسطین په دعا کې مه هېروئ
موږ ډېر کمزوري خلک دي، موږ نسو پرېږدي، نه راته لار ښایي. الله ته امداد وکړي او الله موږ زر تر زر دغه ځای ته بوځي، موږ بوځي الله. الله مرګ ته نه شهادت غواړم، مرګ ته نه عزت غواړم، مرګ ته نه د ختم نبوت په کارکونانو کې غواړم، مرګ داسې نه غواړم. الله چې کله مرګ راولي، چې کله مرګ راولي، الله د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي. نن دلته هغه ځای ته وځو او که ونه ځو، خو الله مرګ ته نه غواړم، د شهادت ته نه غواړم. الله موږ ټولو له د ایمان جذبه راکړي او موږ فلسطین سره ټول یو کې. نعره تکبیر.